احتماله وإذا قام الدليل على تخصيص. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال. ګلونو خبره شروع د کتاب الله د معنا لفظي په اعتبار سره، معنا وضعي په اعتبار سره د کتاب الله څلور قسم: خاص، عام، مشترک، معول. د خاص خبره خاص کر ختم شو چې د هغې حکم قطعي دی. د عام باره کې ووي چې عام وجوب العمل دی، اگر چې به اختلاف ورکې ده، خو د عام دوه غټ قسمونه ذکر کړل. یو هغه عامي چې د هغه نه څه افراد خاص شوي نه وي، هغې ته وایي عام غیر مخصوص عنه البعض. عام مطلق ورته هم وایي خلکو. د هغې باره کې دا ویلو چې د عام مقابله کې هغه عام چې سطح الله نه خاص کړي، نو که رسول الله ته په حدیث کې خاص کړي یا یو مجتهد کړي او تطبیق نه کیږي، نو موږ به عام د کتاب الله الو خبر واحد بس کو پرېږدو، قیاس به پرېږدو. د هغې مثالونه تاسو واورېدل، لکه امهاتکم اللاتی ارضعنکم، ستاسو هغه میندې چې تاسو له پی درکړي دي. پی درکول دا عام دي. څه دي؟ که لږ به وکړه ډېر وي، که یو ځل وي وکړو دوه ځله وي، دې نه وي څه تخصیص نشته. پاتې شو حدیث نه وي، چې ته حدیث او چې ته قرآن و. دا یې مطلب ده که نه؟ وی مونږ به د کتاب الله عام الو دا غیر مخصوص عنه البعض. مونږ ورته چې دا خو مخصوص عنه البعض ځکه دی چې حدیث کې ته تخصیص رانغی چې دوه ځله دا نه د خمس رضاعات به معتبري. وی نه، مونږ ته به د کتاب الله تخصیص په کتاب الله ښیي. نو چې دا حدیث د کتاب الله عام خاص کولی نشي او دا حدیث د کتاب الله مطلق مقید کولی نشي، د حدیث حجت کېدو ته ضرورت پاتې شو. ته کتاب الله موافق خبرې خو هم کولی شم چې الله وایي مونځ وکړه، نو ته ووایې مونځ وکړه او مونځ ښه شی دی. ولې بس دې سره موافق خبرې کوه؟ دې کې بیا نبي ته حاجت شته؟ دا خو چې مطلق مقید کړي د ناسخ منسوخ دا ټول شریعت په الله کولاو کړي، نو همدغه ذات ته نبي وایي د خبرې حجت دي. آگے چلو. واما العام الذي خص عنه البعض، پاتې شو هغه عام چې هغه مخصوص عنه البعض وي. هغه عام چې هغه الکه ته ولې غږ نه کوې؟ تو هغه عام چې هغه مخصوص عنه البعض، فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال. نو اول عنوان شو چې حكم العام مخصوص عنه البعض وطريقة التخصيص. حکم دا دی چې انه یجب العمل به، د کتاب الله مخصوص عنه البعض باندې عمل واجب دی. ولکیا عمل په سره واجب دی. فاذا قام الدلیل، اصل کې طریقه دار چې د کتاب الله عام عند الاحناف قطعی دی. ابتدائی تخصیص وی په حدیث نشه کوله، ابتدائی حدیث په قیاس نشه کوله، خو چې وی د کتاب الله تخصیص یو ځل د آیت تخصیص په آیت وشو، یو عام ټکی دی او په آیت د قرآن کې د هغې نه خاص جوړ شو، وی اوس د عموم کمزوری شو. د عموم څه شو؟ طاقت یې کېناستو. اوس وی ته په قیاسونو باندې او په خبر واحد باندې نور تخصیص کوه. دې ځواني شو، قطعي پاتې نه شو، کلک او مضبوط پاتې نه شو. نو اوس ته نه د رسول الله په خبرو په خبر واحد باندې تخصیص کول وی جایز دی. ٹھیک شو؟ حکم ایسا دی چې عام مخصوص عنه البعض حکم دا دی چې د کې به تخصیص کوا 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 او راځه پخکته. فاذا قام الدلیل على تخصیص الباقی، کله چې دلیل موجود شو علی تخصیص الباقی، د باقی
افراد په تخصیص باندې نو یجوز تخصیصه بخبر الواحد جائز دی د تخصیص کول په خبر واحد سره او القياس یا په قیاس سره الی ان تر دې پورې تخصیص جائز دی یبقى الثلاث چې د عام د لاندې درې افراد پاتې شي وبعد ذلك لا يجوز خو د درو نه پس به پکې نور تخصیص نه کې ولې بیا خو عام پاتې نه شنو عام خو جمع ته وي جمع خو د درو نه کم نه بیا خو تثنیه واحد شو ما فهمتو بیا خو نسخه شو بس بیا خو تخصیص نشو فیجب العمل به نو واجب دی او ضروری دی عمل په خاص طریقې کتاب الله په عام کې د تخصیص درې طریقې دي دا یاد ساتئ څو طریقې دي ګلونو وطریقة التخصیص دا عنوان دی ګوره یو طریقه ولیکې هغه عام چې هغه لفظا او معنا دواړو اعتباراتو سره جمعي یو لفظ دی هغه لفظ هم جمع دی او معنا هم جمع ده لکه تاسو مخکې ویلو مشرکونه نو لفظ څه دی او معنا هم څه ده د جمع لکه رجال او نساء د دې مشهور مثال دی رجال د رجل جمع ده او د امرأتون جمع نساء راځي کنه نو دا اوس لفظا هم جمع ده او معنا هم نو په دې کې طریقه د تخصیص یاد ساته چې په دې کې تخصیص کوا اخر کې به درو افراد راځي رجال د درو نه کم ته به نه وي کم از کم لسو ته ووایا پنځو ته سلو خو دریو ته ووایه خو دوه کېږي به نه خو بیا رجلان شو او یو کې به نه خو بیا رجل شو رجال کې به تر څو پورې تخصیص کې لکه پوهېږې رجال رالل د ټولو رجالو ته آواز وکړې نو سلو ته هم رجال ویلی شي پوهېږي که نه د ټولو رجالو ته آواز وکړې خو یو څو ته پاتې کې د ټولو رجالو ته آواز وکړې خو یو څو ته نو چې 50 رجال دي نو ته نه څو پاتې کولی شي 45 تم پاتې کولی شي 46 تم پاتې کولی شي 47 تم پاتې کولی شي خو 48 کې به نه ولې دا خو بیا دوه پاتې شو د عام د لاندې نو تا خو ټول ته خاص کړو چې تاسو مه راځئ نو د عام د لاندې چې کله لفظا او معنا دواړه جمعي نو کم از کم درې افراد به پرېږدي الی ان یبقى الثلاث کې کتاب کې شته تخصیص بکې کې یجوز تخصیصه بخبر الواحد چې تخصیص کوا د 50 نه کمیږي راځه 40 30 35 25 دا خو الټه شو راځه اخر کې 15 بیا راله 10 بیا 8 بیا 5 بیا 4 بیا بس ډبل بریک هینډ بریک وسره هم داسې ونیسي نور بله که نه چېړي نسا کې هم دغه دویم تراشه هغه عام چې لفظا جمع نه دی او معنا ورکې د جمع ده معنا جمع دا مطلب چې دی په مفرد دپاره چې نه استعمالېږي لکه قوم او رحتن اوس تاسو ګورئ قوم کې لفظا د جمع وو نون شته لکه خو معنا دا د جمع ده قوم چې د یو سړي ته نه وي قوم ګڼو خلکو ته وي داسې راحتن دا هم قبیله خاندان نو دې کې دا خبره یاد ساتئ که چېرې د معنی په اعتبار سره مفرد او جمع دواړو دپاره استعمالیږي لکه من او ما نو په دې کې تخصیص تر یو فرده پورې جایز دی څنګه دې وجې نه دې سره دا ولیکئ طریق التخصیص مع الحکم د لومبني حکم دا دی چې تخصیص تر دریو پورې جایز و د دې دویم حکم دا دی چې تخصیص پکې تر یو پورې جایز دی د 50 نه کمیږه 49 پورې راځه او دې ته به نسخه نشي ویلی بلکې ته به دا وایې چې ما او من نه مراد عام نه دی بلکې دا ما او من دلته خاص بند کر استعمال شوی دی دریم له راشه هغه عام چې هغه جمع معرب باللامي لکه الرجال او النساء دې کې د دې حکم هم دا دی چې تر یو پورې راتلی شي ته به وایې چېرې دلته الف لام د جنس دی او د جنس اقل فرد یعنی یو کس مراد دی بس نو د عام څو طریقې شوې درې طریق التخصیص سره 3 ولیکئ نو ذهن کې به م وي
یو هغه چې لفظن او معنن دواړه جمعي. دویم څه دی لکه چې لفظن جمع نه او معنن لکه ما او من قوم رهتن. او دا رنګ دریم هغه دی چې هغه جمع معرب باللامي چې هغه جمعي او الف لام په داخل شي. څه شي لکه هغه عام چې جمع معرب باللام شي. نو په لومبي کې تخصیص تر 3 جایزو او په دې اخیرنو 2 کې تخصیص تر 1 پورې سو جایزو. او ته به دا نه وای چې دا نسخه ده بلکې ته به وای چې دا عام دی خو خاص بنکر استعمال شوی دی. ته به وای چې دا عام دی خو د جنس اقل فرد مراد دی، یو فرد تینا صرف مراد دی. فیجب العمل به. نو اوس به د کتاب الله په دی عام باندې عمل کې. وانما جاز ذالک. دا اوس دلیل ذکر کوي ګلونو. څه ذکر کوي؟ او تاسو لیکئ دا عنوانم اقسام الثلاثه للعام استعمالا. 3 دې سره پکار دا مړه دا د دې عنوانو یار. اقسام الثلاثه للعام استعمالا. طریق التخصیص چې دی نو اخو دقه دی چې طریقه د تخصیص دا ده چې عام د کتاب الله قطعی دی او تخصیص چې پکې کین اول به په قطعی سره کې اول به او چې په قطعی سره د یو ځل وکړو نو بیا په خبر واحد او قیاس سره هم کولی شي. دغه عنوان جواب دا دی. آگے چلو. وانما جاز ذالک. اوس مصنف دلیل ذکر کوي ګل میں وای دا خبر واحد او قیاس سره د عام تخصیص جائز دی. ولی لأن المخصص الذي اخرج البعض عن الجمله. دا اوس دلیل ذکر کوي چې د عام د تخصیص په خبر واحد ولی جایز شو، د عام د تخصیص په قیاس ولی جایز شو، یا په دې عام کې خلق د تخصیص ولی کوي. نو تاسو اوس بل عنوان ولیکئ دلیل التخصیص. او بیا ولیکئ اقسام التخصیص بریکٹ کیوں لکھے مجهول و معلوم مع المثال. بس داخل عنوان. لأن المخصص زکا تخصیص کون کی سیس چه دے الذي اخرج البعض اگا خاص کون کے دلیل اخرج البعض شاغ استی دی بعض افراد لرا د عامنا عن الجملة د عام د مجموعینا. د دې به 2 طریقې. څه طریقې وي؟ 2 طریقې. یا با ما ته وګوره د عام نه تخصیص شوي په معلوم افرادو یا به د عام نه تخصیص شوي په مجهول افرادو. بس ځان پوه کړو څنګه. یا به د عام نه تخصیص شوي په معلوم افرادو یا به د عام نه تخصیص شوي په مجهول افرادو. لکه واک د ځان سره لیکا احل الله البيع وحرم الربا. الله په نوم بیع حلال کړی را وحرم الربا او سود الله حرام کړی دی. اوس وګوره احل الله البيع په نوم بیع چې دنو الله حلال کړی دا په دې بیع الف لام جنسی دی او بیع څه ته وایي؟ ګټې ته. بیع څه ته وایي؟ ګټې ته. اوس آیت عام دی که خاصو؟ سکې دی پکې لګولې دی چې په نوم یې ګټه ده نو الله څه کړی ده؟ وحرم الربا. خو د سود والا ګټه حرام کړې ده. اوس ګټه خو دواړه دي. تاله چې زه 100 روپۍ درکم او بیا د نه 1200 ولم دا ګټه شوه که نه شوه؟ او دا بیع شوه که نه شوه؟ په دې معنی بیع شوه چې ګټه مې وکړه او په دې معنی سود دی چې د دواړو جنس یو دی. دا پیسو په مقابله د پیسو کې دي. اوس دا عام کې تخصیص شو که ونه شو؟ وحرم الربا. اوس دا عام قطعی شو که ظنی؟ ای د نرزیه نه
قطعی هو احل الله البيع، خو چې حرم الربا په آیت ته تخصیص نه شو. اوس د احناف په منځ د آیت څه شو؟ ځواني شو. اوس باقی تخصیص د پاره د آیت ضروری. اوس ته ما او تا په قیاس باندې نورې کولی شو او په خبره واحد کې خوړو شک نشته. نو اوس ګوره هغه بیع اعتبار کړه چې په هغې کې سود وي. سوال دا راځي چې نفس زیاتی خو په هره بیعه کې، زه چې کله په تا باندې موبایل خرڅوم نو ماله به په 50 روپۍ راغلي او زه به یې تاله په 55 درکوم، نو دا زیاتې خو دې کې هم راغی، خو یو طرف ته پیسې دی او بل طرف ته موبایل دی. اوس کوم زیاتې ته مراد دی؟ دا آیت د حرم الربا د وجې نه ځوني شو، دا قطعي نه شو. اوس تخصیص په خبر واحد سره کوه. نو ګوره حدیث کې راځي الحنطه بالحنطه والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضه بالفضه مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. غنم د غنمو په بدله کې، اوربشې به د اوربشو په بدله کې، کجوره به د کجورې په بدله کې، او مالګه به د مالګې په بدله کې، سره زر د سره زر، سپین زر د سپین زر، لاس په لاس به مثل بالمثل به، یدن به یدن، لاس په لاس به. زه چې تا نه ما ته وګوره، زه چې تا نه 2 منه غنم علم په غنمو سره، نو که زما غنم کمزوري او کخی خو 2 منه غنم به زه پس اخلم په 2 منه غنمو. دې کې که زه کمې او زیاتې کوم نو څه به سود به. دویم دا نه چې ستا نه زه 2 منه غنم واخلم او تا ته ووایم چې زما 2 منو ته یو میاشت انتظار وکړه، دا سود دی. دې کې نسیه نه، قرض نه. نسیه څه ته وایي؟ دا به لاس په لاس، یدن به یدن، والفضل ربا، او سیوایي به پکې سودي. فمن زاد او استزاد فهو ربا. چا چې زیات ورکو یا زیات واغسته نو دا سود شو. اوس ما ته وګوره، اول د حرم الربا افراد مجهول کو معلومو، مجهول. الله وی سود حرام دی. سود سره اوس سوال راځي چې سود څه ته وایي، په څه کې کېږي؟ نه پوهېږي. نو چې کله ووایي چې سود حرام دی، نو بیا په دې حدیث کې ووایي چې احل الله البیع وحرم الربا. نو دې نه بعد چې حدیث ووایي نو هغه افراد وباسل چې هغې کې قدر مع الجنسي، قدر د قدر مع الجنس زیاتې پکې راغې. که چېرې قدر د مراد زیات تر د مکیلي څیزونه سي لکه یا موزوني څیزونه، او جنس نه مراد هغه څیزونه لکه ګوره غنم شو، جوار شو، دا جنس دی. پوهېږې مالګه شوه، دا جنس دی. نو چې کله قدر هم یوي او جنس هم یوي، قدر هم وي، قدر څنګه یوي؟ مثال په طور باندې 2 کیلو، 2 کیلو یا 2 ټیمه، او جنس هم یو دی. 2 کیلو 2 ټیمه دی او 2 کیلو 2 ټیمه غنم دی. نو قدر او جنس یو شی شو که نه شو؟ اوس به دا سر بسري څه وایي چې 2 کیلو غنم دی یا 2 ټیمه غنم دی او دواړو سړو ته دی، نو دې کې به کمې او زیاتې هم سودي او دې کې به قرض هم سی رکا. اوس که قدر یو دی او جنس بدل دی، 2 کیلو دی خو تا سره غنم دی او ما سره چې کم دی نو غوړي دی، جنس یو شو که بدل شو؟ بدل شو. بیا څه مسله نشته، بیا څه ټینشن نشته. نو دا مجهول افراد استو وی لأن المخصص زکه دا تخصیص کون کې دلیل الذي اخرج البعض چې بعض د عام اخرج البعض چې بعض افرادو کې تخصیص کړی دی عن الجمله د عام نه. لو اخرج بعضا مجهولا کده بعض مجهول افراد استی نو يثبت الاحتمال في كل فرد معين، په هر معین فرد کې احتمال د تخصیص شته. دا څه وکما احل الله البيع عامو څه شو وحرم الربا خاص شو مجهول شو. نو په نوم بیع چې دا په نوم بیع
موبایل یا موټرسیکل او غنم جوار وربشې ریجې غوړي هر څه کې دا احتمال شته چې کیدی شي دا د عام لاندې راغلی چې حل الله البیع او دا احتمال په هر څیز کې راغی چې وحرم الربا کیدی شي دا د ربا لاندې راغلی ولې د مجهول استی دي نو مې نه دی ویلې بیع حلال ده ګټه او بیا وی ګټه حرام ده نو کیدی شي چې دا زما والا بیع حرام ومي او کیدی شي چې زما والا بیع صحیح لکه حلال یا حرامي نو یثبت الاحتمال فی کل فرد معین ار معین فرد کې دا احتمال شته چې دا د عام لاندې راولم جایز کم احل الله د لاندې راولم او دا احتمال هم شته چې د حرام لاندې راولم وحرم الربا کنه پوهیږي اوس بس کو فجاز ان يكون باقيا تحت حكم العام او دا خبره ممکنی ان يكون باقيا چې دا افرادو باقی دی د عام د حکم لاندې کیدی شي دا موبایل اغستل او خرصول دا د احل الله البيع د لاندې او دا ممکن ده چې دا د حرم الربا د لاندې هر فرد د بیع اغستو چې څومره څیزونه اغستیږي خرڅیږي دا احتمال پکې شته وجاز ان يكون داخلا تحت دلیل الخصوص او دا خبره ممکن ده ان يكون چې دا فرد معین دی داخل شي د دلیل مخصص د لاندې یعنی دا شته چې دا موبایل اغستل خرصول د احل الله البيع د لاندې داخل شي دا ممکن ده او کنه ده ولې دې کې ګټه شته او دا ممکن ده چې دا د حرم الربا د لاندې راشي ولې افراد مجهول دي چې افراد مجهول هیڅ پته پکې نه لګي فاستوى الطرفان نو دواړه طرفه معین شو او برابر شو چې دا اوس دا موبایل په احل الله البيع کې راولم او کدا موبایل زه په حرم ربا کې فاستوى الطرفان دواړه طرفه یو شان په حق المعین د تعین په حواله سره اوس به موږ سکو فاذا قام الدلیل الشرعي کله چې یو شرعي دلیل راغی اوس دلته شرعي دلیل نه مراد صرف کتاب الله قطعی نه دی خبر واحد هم شته قیاس هم شته که خبر واحد یا قیاس سره پته ولګېده چې دا تخصیص نه کې یاره موبایل پکې بچ شو دې دا حل الله البيع د لاندې راغی نو موږ به منو که نه به منو به که چېرته کې دا خبره ثابت شوه چې دا موبایل د حرم الربا د لاندې راغی نو موږ به منو که نه به منو ولې دا عام مضبوط نه دی پاتې شوی چې یو ځل ته الله کموالی وکړو اوس ممکن ده چې رسول الله ته هم کړي نه پوهېږه یاره نو وی فاذا قام الدلیل الشرعي چې کله دلیل شرعي قائم شو على انه من جمله ما دخل تحت دلیل الخصوص چې دا د هغې افرادو نه دی تحت دلیل الخصوص چې د خصوصیت والا دلایلو د لاندې راشي یعنی دا د حرم الربا د لاندې راشي چې کله دلیل قائم شو ترجح جانب تخصیصه نو موږ به د تخصیص والا جانب ته ترجیح ورکو عام خبره به پرېږدو احل الله البيع عام وحرم الربا خاصو خو چې کله دلیل راغی چې د ربا نه مراد دا دی چې غنم به په مقابله د غنمو کی او سره زر به په مقابله د سره زرو کی لاس په لاس به یو وزن به یو مجلس او یو ټیم به نو موږ به جانب د تخصیص ته ورشو حرم الربا طرف ته لاړو الکه دا عام د کتاب الله دی چا به ګپ لګولی وی نه دا عام ده خو دوره مضبوط نه دی د حرم الربا سره تخصیص شوی دی اوس باقي تخصیص ته پر دور اطمینان ته ضرورت پاتې دا څنګه اصول دي یاره داسې خبرې دي الته وی رد بی خبر واحد او قیاس د خاص مقابله کې او دلته څه وی نو دی چې الته کله نه مني نو متواتر حدیث هم نه مني وکیله اوس دلته چې مني نو قیاس هم مني دین د دې ځکه د احناف به کله کله ته ګوره دی دومره کمزور روایت نه استدلال وکړي چې د منلو نه او کله کله چې رد کړي نو هغه روایت رد کړي چې د بخاري او مسلم سنټر راوي دا ولې دا دې اصولو پس روان دي دی وحي آسماني پسې نه دي روان شاید دا خبره د کار دي ته یا مانی یا نه مانی دا په منبر نه وای کني تنخواه دې لړه ختم ده ته په خبره باندې ورسېدې ها
وان كان المخصص اخرج بعضا معلوما دویم صورت تراشه عنواناتو باندې یو نظر وکړئ. دلیل التخصیص خو شو کنه، اقسام التخصیص شو کنه، دو دی، یا مجهولو یا معلومو. معلوم سره ولیکئ مع المثال، مع المثال سره بریکټ کې ولیکئ احل الله البيع، دا یو مثال شو د مجهولو. او د معلوم مثال ولیکئ فاقتلوا المشرکین. وان كان المخصص او کچریوی دا خاص کون کې دلیل چې د عام نه چا تخصیص کړي، اخرج بعضا معلوما، د بعض معلوم افرادو کې تخصیص کړي. ما ته وګوره طالبانو ټول کې نه دا عام شو کنه شو، خو رابعه والا ته راشه، رابعه والا ته دا اوس د عام نه ما تخصیص کو، خو معلوم افراد دي په طالبانو کې، رابعه معلوم ده. لو اخرج بعضا معلوما که بعض معلوم افراد استی عن الجملة د عام د مجموعینا، جازا و ممکن دا ان یکون معلولا بعلت چې دای د علت د وجه استی. رابعه والا مې ځکه بار کړو چې په دې خدمت کوم او دا لوی دي، نو دا لوی والا علت شو کنه شو. نو کله کله خو په اولا کې لوی کسی لکه ګړو کې خر ایګه نه، ګړو کې خر لري لکه دیس نه دی لیدلی یی کنه، نو ولې علت موجود شو کنه شو. نو خیر دی اده وسرم راشي، ځکه چې ما رابعه والا وغوښتل نو د غټوالي د وجه د غټوالي والا علت په اولا کې راغی، نو کدا په ګړو کې خر راشي نو څه دی جایز دی. پوهیږي کنه. وی جاز ان یکون معلولا بعلت، نو ممکن دا چې دا د کوم سیس کې تخصیص کړي د عام نه، دا معلول په علت سره یو وجه وکي موجوده فی هذا الفرد المعین، چې اپ دې فرد معین کې یعنی په دې رابعه والا کې موجودی، په نور طالبانو کې نه. فاذا قام الدلیل الشرعی، کله چې شرعي دلیل قائم شي، شرعي دلیل نه اوس مراد شو خبر واحد او قیاس. ولی دی خو تر اوسه وی چې خبر واحد او قیاس د کتاب الله تخصیص نشي کولی، نو ولې دې ته دی تیار شو؟ وجه دا شوي دا عام قطعي نه دی، دا عام ځواني شو، ځکه چې د دنه یو ځل قرآن په خپله تخصیص وکړو، چې قرآن ولا زور ختم کو تخصیص یې پکې وکړو، اوس په هر څوک خپله کولی شي. نو بس یو د طرفه په امام ابو حنیفه رحم الله علیه ته منصوب دی، نو بیا په امام ابو یوسف رحم الله علیه راغلی دی، بیا په امام محمد راغلی دی، نو بیا په ابن عابدین شامی راغلی دی. نو متقدمین او متاخرین یو ځای شوي دي، نو داسې یو دین یې جوړ کړی دی که نه چې هغه زمونږ د طالبانو وظیفه ده، هفت اقسام دي، اچار دی، هر شی پکې میلاویږي، مرچکې، بنډۍ، ټنډه، الو، څه دي پکار دي ورسېدي، هر چا ویلي دي دا علت دی او بل وی دا علت دی. یو ویلي دی وي پسته غوښه بهتره ده نه، بل لیکلي دي عالمګیري کې که چا سپی حلال کو بار خرڅ کوم جایز دي. ولې پسته غوښه خو ده پوهېږي که دا یو ویلي و حلال دي دلایل دي، پیر بل ولا علت کتلی وي بیا به خر هم حلالي. هلکه دا علتونه مه کوه، شریعت ته وګوره، ته غرق نه شې، نه پوهېږي. او که نه یاره وي دا سړی ځکه نبی جوړ شو چې دا بشر دی او بشر نبی جوړېږي. یو وی دا غلام محمد قادیانی چې دی نو هغه هم بشر دی او بشر نبی جوړېدی شي. لحاظه هلکه نس ته ګوره، ده تو هر ځای علت ته مه ګوره که نه یاره، ته څه پوه نه شو پرې خبره. فاذا قام الدلیل الشرعي على وجود تلك العله، کله چې د دغه علت په موجود کېدو باندې دلیل شرعي قایم شي، فی غیر هذا الفرد المعین، د دې معین فرد نه علاوه هم شو. ما وویل لکه طالبان کینې خو رابعې والا راشه، او دا د دې معین افرادو نه د رابعې نه علاوه دا علت د غټوالي په چا کې موجود شو؟ په اولا والا کې مو. نو ترجح جهت تخصیصه، دی به هم په دې تخصیص کې راولو، ترجیح ورکولی شي تخصیص طرف ته. فیعمل به، نو عمل به کولی شي په دې عام د کتاب الله، خو مع وجود الاحتمال، دا احتمال شته چې په ده کې نورم تخصیص وشي تر دریو پورې راشي. څو پورې راشي؟ دریو پورې راشي.
د دې مثال څه دی قرآن کې ولیکئ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم په نوم مشرک چې په ګوتو درځي نو کرپوئ پوه شوې دا اوس عام دی المشرکین باندې الف لام دی او په جمع په صیغه چې الف لام داخلي شي او مولان ورته کله غوسۍ نو استغراق تی جوړ کړي په نوم مشرک چې دی که نو هغه څه دی لکو هغه بې وجنی اوس بل دا آیت عام اوس دغې تخصیص دی وان احد من المشرکین استجارک فاجره که یو مشرک پناه وغواړي نو دی بچ کا دی فقتلو کې داخل شو که خارج شو نو عام پاتې شو که خاص پاتې شو تخصیص ته اوس وګوره دا تخصیص د متعین افرادو شوی دی د معلوم افرادو شوی دی که د مجهولو فی الحال دا مجهول دي څه دي وروسته معلوم شوي دي څنګه معلوم شوي دي اوس خو به د عام کمزورې شو که نه عام څه شو لکه کمزورې شو بیا په قرآن کې او په سنت کې وی والمستضعفین من الرجال والنساء بوډاګان سړي او ښځې او والولدان ماشومان دا به نه وجنه دی د جنگ وس نه لري دا معلوم دا اوس معلوم شو که مجهول افراد معلوم افراد بوډا به په جنگ کې نه وجنه دارنګ بوډۍ به نه وجنه او دغه رنګ چې کم دی سوی ورته ماشومان به په جنگ کې نه وجنه دا د عام دی چې مشرک ووجنه خو د دې عام نه تخصیص کتاب الله وکړو چې کم مشرک پناه وغواړي او یا وله تا پناه ورکړه لکه بوډاګان نو دی د بس نه وی اوس دی کې دا معلول به علتین دی او که نه دي د دې د نه وجلو حکم پس وجه دی او که نه دی او وجه دا ده چې دی وس نه لري وس نو وس شل سړی لري ګوډې لري ړوندې لري نو دا علت په دې نورو کې مو اگر چې د دې نوم الله نه دی اخیستی خو دا معلول به علتین دي چې کوم علت په بوډا کې و هغه په دې ګیس کې هم دی پوه شوې نو چې کله په ده کې هم دی نو چې هغه نه وجني نو دی به مو نه وجني او دا اوس عام نه به تخصیص کې تر څو پورې به راځي دریو پورې به راځي نو دا خبره دا شوه تاسو سبق ته وګورئ چې حکم د عام مخصوص عنه البعض څه شو وایا حکم یې دا دی چې په ده باندې عمل واجب دی خو په باقي افرادو کې د احتمال و تخصیص باوجود صحیح شو طریقه د تخصیص څه ده نو طریقه د تخصیص ما ته وګورئ چې ډومبی به طریقه د تخصیص دی چې دغه عام د کتاب الله قطعي دی نو اول به په کتاب الله قطعي سره تخصیص کې بیا به په خبر واحد قیاس هم جایزي دا شو دویم عنوان طریقه التخصیص دریم عنوان اقسام الثلاثه للعام استعمالا نو د عام درې اقسام دي لفظا معنن دواړه جمع دی لفظا جمع نه دی او معنن جمع دی دریم چې جمع باندې معرب باللام شي جمع معرب باللام الف لام جنسي دا درې قسم شو د ډومبي حکم دا دی چې دغه تخصیص تاسو پورې جایز دی دا حکم دی د دې اخیرو دوه حکم سره چې دغه تخصیص تر یو پورې هم جایز دی خدا به نسخ نه دی ته به تخصیص وي وای با چې دا عام چې دلته خاص بن کر استعمال شوی دی یا دلته الف لام جنسي دی او اقل فرد یعنی جنس واحد ته مراد دی دا اقسام الثلاثه للعام استعمالا مع الحكم مع الحكم دلیل التخصیص دلیل په دې تخصیص باندې څه دی نو دلیل په دې باندې دا دی چې خامخا د یو عام نه څوک څه افراد بار کوي نو یا معلوم بار کوي او یا مجهول بار کوي یا معلوم بار کوي یا یا معلول به علتین وي او یا نوی نو چې کله د عام نه دا تخصیص سړی کوي او دا په دلیل دی چې خامخا عام کې څوک عموم کوي او څوک مجهول شونه افراد کوي نو دا د دې دلیل شو چې تخصیص کیږي اقسام د تخصیص څو دي دوه طریقو سره تخصیص کیږي یو دا چې مجهول افراد وباسي او بل دا چې معلوم افراد وباسي مجهول افراد پس کیستو په احل الله البيع وحرم الربا کې پوهیږي کنه بیا مونږ په خبر واحد باندې معلوم کړل هغه معلوم شو بیا شپږ سیزونه شو
پوهېږې او دغه رنګ چې کم دی نو معلوم افراد به کله وباسي ففقتلو المشرکین کې پس کې چې دا عام وو د دې نه تخصیص په کتاب الله وشو بیا ته تخصیص په کتاب الله وشو نو بس داسې شو چې علت مونږ ته معلوم شو نو اوس به پکې مونږ کوو کیدای شي صرف 3 مشرکان د جنگ دپاره پاتې شي نور معاف شي